بسم الله الرحمن الرحيم. هل تعد الخمر من النجاسات؟ کتاب فقه السنة شروع شو صحیح فقه السنة چې په دې کتاب کې مخکې هغه نجاستونه بیان شو چې هغه اتفاقی نجسو چې هغه 12 سيزونو دا غین وروسته بحث شروع کړو دا هغه سيزونو چې پاغه کې اختلاف دی چې آیا دا سیز نجس دی او کنه دی پاغه کې یو قسم بیان شو چاغه تا منی ویل کېږي او پاغه کې دو قول ذکر کړیو او د هر یو قول د پاره دلایل او بیا راجح د دې نه یو بل سیز ذکر کېږي چاغه باره کې د علماو اختلاف دی دو قول دی پاغه کې چې هغه خمر دی شراب دی نو یو قول دار چې دا نجس دی بل قول دار چې دا پاک دی نو هر یو مذهب د پاره دلته دلایل ذکر کړي او پدې کې راجح ذکر کړي د پنځ باندې چې کوم راجحي هغه به ذکر کړي. هل تعد الخمر من النجاسات؟ آیا شمارل کېږي شراب ګڼل کېږي به شراب من النجاسات د پلیتونه؟ نو فرمایي اختلف العلماء اختلاف کړي دي علماء فی حکم الخمر وبارد حکم د شرابو کې علا قولین په دو قول باندې په دې کې دو قول دي. الاول اولنې قول دی انها نجسه چې دا شراب پلیت دي کپڑا باندې ولګي بدن باندې ولګي نو کپڑا ور سره پلیتيږي مزور سره نه کیږي دغه رنګ بدن باندې ولګي او دا چا مذهب دی او هو مذهب جمهور العلماء دا د اکثر علماء مذهب دی. بعضی داغینه ذکر کوي سوک تی منهم الائمه الاربعه بعضی د دینه سلور امامان دي امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمهم الله واختاره او غره کړی دی دغه مذهب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وحجتهم او د دې دلیل اوس دلیل لپاره دلیل ذکر کړي قوله تعالی قول الله تعالی چې سورته مائده کې الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. الله تعالی فرمایي چې یقینا شراب جواری دغه رنګي عبادت د غیر الله قسمتونه معلومه ول په غشو باندې دا ګنګی ده من عمل الشیطان دا عمل د شیطان نه فجتنبوه پس تاسو ډډو کوي د دینه لعلکم تفلحون دل لپاره چې تاسو کامیاب شئ. طریقه د استدلال هغه د دې آیتنا قالو فرمایي دغه علماء کرام ائمه اربعه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمهم الله چې د آیت کې رجس راغلی دی رجس من عمل الشیطان چې دا رجس په معنی د نجس سره دی چې دا پلیت دی نو هر کله چې رجس په معنی د نجس شو فحکمو پس دوی بیا فیصله وکړه حکم یې ولګاو بنجاست عین الخمر په پلیتوالی د عین شرابو نجاستن حسیتن داسې نجاست چې دا حسی نجاست دی. دا خو یو مذهب ذکر شو. دویم قول پدې کې څه دی القول الثانی دویم قول دار انها طاهره چې دا پاک دی یعنی حرام دی اسکل حرام دی نور که په بدن باندې سزا باندې ولګي نو هغه بدن او کپڑا پلیتیږي نه او دا قول د چا دی او به قالا پدې باندې قول کړي دی ربيعه دارنګ لیث دارنګ امام المزنی وغيرهم او د دینه علاوه نور من السلف د سلفونه
ورجحه الشوکانی او ترجیح ورکړ دا غوړه کړ دې دغه قول امام شوکانی رحمه الله. والصنعانی امام صنعانی رحمه الله. امام شوکانی صاحب د نیل الاوطار، امام صنعانی صاحب د سبل السلام شرح د بلوغ المرام، او احمد شاکر او شیخ البانی رحمهم الله. خدای دلته کې چاله ترجیح ورکړي کوم یو قول ورکړي د دې کتاب مصنف په نسبت باندې او هو الراجح، دا دویم قول چې راجح دی او مخکنه مرجوح دی. ولی لما یاتی د وجه دا غسنه چې دا رستو راځي، دا رستو وجوهات ول ذکر کوي. اولنې وجه دا چې انه ليس فی الآیه دلاله، نشته د په آیت کې دلیل علی نجاست الخمر، په پلیته د شراب باندې آیت کې دلیل نشي. ولی وذالک من وجوه، او دا یو څو وجوهنا. اولنې وجه دا ان لفظ رجس، دا لفظ د رجس چې دا مشترکات لفظیه نه ده، دی وجنه فهي تحتمل معانی کثیره، دا احتمال لري د ډیرو معنیو. دی وجنه دغه علماء مدعا په دغه خبره باندې نه ثابتي. هغه ډیر احتمالات ذکر کړي چې رجس په معنی د ګنګي سره راځي قادر، رجس په معنی د محرم سره راځي حرام کړي شوی، رجس په معنی د قبیح سره راځي، رجس په معنی د عذاب سره راځي، رجس په معنی د لعنت او کفر او شر سره راځي، رجس په معنی د ګناه سره راځي. والنجس وغيرها، دارنګي رجس په معنی د نجس سره هم راځي او د دین علاوه نورم. نو پدې کې ډېر زیات احتمالات شو، احتمالات کثیره. او چې کله پدې کې احتمالات ډېر راغلل، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، چې کله احتمال راشي نو بیا باطل شي دلیل، بیا دا غینه دلیل نه نیول کېږي، ځکه خبره احتمالي شي یقیني نه. دویمه خبره کوي چې اننا یقینا منګه لم نقف على قول، منګه نیو خبر شوی په یو وینا لاحد من السلف، لپاره دیو تند سلفونه فسر الرجس فی هذه الايه، چې تفسیر کړي دی ګنګي د رجس فی هذه الايه په دې آیت کې په نجس سره. بل قال ابن عباس، بلکې وینا کړ د عبد الله ابن عباس چې هغه سلفونه دي رئیس المفسرین، دی هغه رجس په معنی د سخت سره دی، سخت حرام ته ویل کیږي. وقال ابن زید، ابن زید فرمای الرجس الشر، رجس په معنی د شر سره دی. درېمه خبره دا چې لفظ د رجس قد وردت فی کتاب الله، دا لفظ راغلی دی په کتاب د الله تعالی کې، فی غیر هذه الايه، د دې آیت نه علاوه نور درو ځایونو کې، فی ثلاثه مواضع په درو ځایونو کې، وليس فی واحد منها، او نشته ده په یو کې دا غینا الرجس په معنی د نجس سره. فالرجس فی قوله تعالی، پس رجس په وینا د الله تعالی کې چې الله فرمایي سورۃ الانعام کې کذالک دارنګي یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، ګرځي الله تعالی الرجس، نو دلته رجس په معنی د عذاب دی، دارنګي ګرځي الله تعالی عذاب په خلق باندې چې ایمان نه لري. معناه معنی دا چې العذاب. وفي قوله، او وینا د الله تعالی فی شأن المنافقین، په بار د منافقانو کې چې الله تعالی فرمایي سورۃ توبه کې انهم رجس، یقینا دغه منافقان پلیتی دا، ومأواهم جهنم، زید جهنم دی. نو دلته کې مراد هغوی د عمل پلیتواله دی، اے عملهم رجس، عمل د دې رجس دی، قبیح د دې د عمل قبیح دی. وفي قوله تعالی، او په وینا د الله تعالی کې لفظ د رجس راغلی چې الله فرمایي سورۃ حج کې فاجتنبوا الرجس من الاوثان، الله فرمایي تاسو ځان بچ کړئ د رجس نه، من الاوثان چې عبادت د غیر الله دی. نو دا آیت کې سمی الاوثان رجسن، بوتانو ته رجس ویلې شوی دی، ځکه چې دا بوتان دا سبب د رجس دی، د عذاب، رجس او عذاب. وليس المراد، او نه د مراد په دې سره نجاست حسیه، ځکه دلیل یې سره عقلی دلیل، هغه دار فإن عین الحجارة والاوثان،
ځکه عین د ګټو او د بوتانو لیست بنجس هغه پلیت نه دي ځکه د بوتان به خو د ګټو نه جوړېدل نو ګټې خو پلیتې نه دي وفي قوله تعالی په وینا د الله تعالی کې چې الله تعالی فرمایلی دي سورۃ الانعام کې قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة الى اخر الايه آیت کې داری فإنه رجس محتمل پدې کې احتمال لري رضایت احتمال لري پدې کې دارنګي هر کله چې واقع شو الخمر شراب فی الآیت آیت کې مقترنا یوز بالانصاب سرا ازلام سرا نو کذا کان ذالک داب شی قرینه صارفه اړول کی لمان الرشیت الى غیر النجاست شرعیه لپاره د معنا د رشیت غیر د نجاست شرعیه دینه مراد نجاست شرعیه نه مراد وهكذا قوله تعالی او دا رنګ وینا د الله تعالی چې الله تعالی فرمای اغینم دا معلومیږي انما المشرکون نجسون یقینا المشرکان پلیت دي سورہ توبه کې الله تعالی فرمای لما جاءت الادله الصحيحه المقتضيه هر کله چې راغلل دلائل صحیح دلائل چې اقتضا کوي لعدم نجاست ذوات المشرکین لما جاءت الادله تو وجد غسنا چرات لکړي دلائل صحیحه چې هغه اقتضا کوي هغه غواړي دا خبره لعدم نجاست ذوات المشرکین چې د مشرکانو دا زوات چې پلیت نه دي بلکې عقیده پلیت ده پاره کې هغه مشهور واقعات د ثمامه ابن وصال چې مسجد نبوي کې تړلې شو یو ستنه سره کو نجاست حسیه و نو دا ثمامه ابن وصال رضی الله تعالی عنہ چې کله هغه قیدی شو نو هغه بیا په مسجد نبوي کې نه تړ دارنګ بل وجدا ان تحریم الخمر لا يستلزم نجاستها حرمت د شرابو دا مستلزم نه دی لپاره د نجاست دی اما النجاست ورج نجاست دی فإنه يلازمه التحریم یقینا دې سره لازم دی حرمت فإنه پس یقینا شأن دا دی يحرم حرام دی لبس الحريري اغسل د رخم او د سرو زرو وهما طاهران او حال دا شي دا دواړه پاک دي او شی حرامي داغه مطلب دانی چې دی بخامخه پلیت وي ضرورتن شرعا دا دواړه پاک دي لازمی شرعا و اجماعا او په دې باندې اجماع هم ده بل وجدا دا نرجس فی الآیت رجس چې په دې آیت کې دا مقید دی په دې سره چې من عمل شیطان عمل د شیطان ویلی دي رجس من عمل شیطان چې دا رجس دی من عمل الشیطان دا عمل د شیطان نه فهو رجس عملی دا رجس عملی دی بمعنى پدې معنا سره قبیح دا قبیح دی او محرم یا مطلب دا چې دا حرام کړی شوی دی او اسم یا دا ګناه دی وليس او نه دا رجس عینیا رجس عینی مطلب دا چې په دې ذات کې پلیتی نشتا تكون به هذه الاشیاء نجسه چې شی په دې سره دغه سيزونه پلیته ومما او دغه سنا د وجه دغه سنا یستدل به علی طهارت الخمر چې دلیل نیول کېږي په طهارت د شراب باندې حدیث د انس رضی الله تعالی عنہ دی په اړه د قصې د حرمت د شرابو کې وفيه او باغی کې دادی چې فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم منادی ینادی आवाज کو نبی صلی الله علیه وسلم یو आवाज کوونکی ته आवाज وکاو الا خبردار ان الخمر قد حرمت یقینا شراب حرام شو قال دې فرمایي انس رضی الله عنه فخرجت بزراوت لن فاحرقتها پس دا شراب ما تو کړل فجرت فی سوق المدینه پس دا شراب روانو پاغه کوسو د مدینه کې کدا پلیت و نبی صلی الله علیه وسلم به حکم کړی چې تاسو په کوسو کې مت وای دا ځکه دا پلیت خلق لاري منځي کپڑے به بلمازه شي یا دا حکم به کړو چې دا کوسیو وینځي تاسو لکه څنګه چې رست دا دلیل ذکر کړي نبی صلی الله علیه وسلم حکم کړو دا باندې چې مبارکي چې امتیاز یې هغه وکړل نبی صلی الله علیه وسلم حکم وکړو
چې په دې باندې اوبو واړوي اوبو واړول شي یو بوکا دیو جن چې هغه متیازي پلیتی وي. وفي حديث الرجل الذي كان معه او په حدیث هغه سړی کې دی چې دا هغه سره دوه مشکیزي فيهما خمر باغی کې شراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان الله یقینا الله تعالی الذي غزات حرم شربا یقینا الله تعالی غزات حرم شربا چې د دې سکلی حرام کړی دی حرم بيعا نو بيع حرام کړی دا. ففتح الرجل پس کولاو کړلی دا سړی المزادتین هغه خپل دوه مشکیزي حتی تر دې پوری ذهب چې لاړ ماغه صفیهما چې پدې کې واغه توي شو. فلو كانت الخمر بس کچره وی شراب نجسا پلیت لامر النبي صلی الله علیه وسلم خامخ نبی صلی الله علیه وسلم به حکم کړو بصب الماء على الارض پاړولو دوبو پزمکه باندې لتطهيرها لپاره د پاکولو داغي کما امر لکه څنګه چې حکم کړو بصب پاړولو دوبو علی بول العربی په میتیازو دا باندې چی باندې ولا امرهم خامخ نبی صلی الله علیه وسلم به حکم کړو بل احتراز منها پزان بچ کولو سره د دینا ولو کانت نجسا او کچری دا شراب پلیتوي لا امر خامخ نبی صلی الله علیه وسلم به حکم کړو صاحب المزادتین اغا مشکیزو والو تا بغسلهما خپل دا مشکیزي وینځه روایت کې دا نه ثابت چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې خپل دا مشکیزي وینځه. سلورم ان الاصل الطهاره اصل باشاو کی دا طهارت دی پاکی دا مگر چې دلیل راشي چې دا شی پلیت ولا ينقل او نه نقل کیږي عنها د دینا عنها د دې مبارک کی نقل ونه کی د دینا الا ناقل صحیح مگر هغه څوک چې هغه نقل کوونکی وي صحیح طریقې سره صحیح دلیل پیش کی. ولم يقم الدليل على النجاسه او نه قائم شوی دلیل په پلیته د شراب باندې فتبقى على الاصل پس دا باقی پاتې شو په اصل باندې چې اصل طهارت دی. والله اعلم یاد پېدون کې الله تعالی ډیر خپويږي. نو د دې نه د شراب متعلق اختلاف د علماو ذکر ک چې اولنې قول دار چې دا نجس دي دا د جمهور علماو مسلک دی چې پدې کې ائمه اربعون دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه دا قول ورکړی دی. بیا دا وی دلیل ذکر ک داغی نرستو بیا دویم قول ذکر ک او داغی قائلین ذکر ک ربیعه لیث امام مزنی او امام شوکانی رحمه الله او امام صنعانی دل لپاره ترجیح ورکړی دا امام احمد شاکر شیخ البانی رحمهم الله او دل بیا د ترجیح ورکړی دا او بیا دل لپاره دلایل ذکر کړی دي او کوم استدلال چې جمهور علماو کړو ائمه اربعه شیخ الاسلام ابن تیمیه دا استدلال جواب ذکر کو. قولي هذا